دا واده چې کم دی واده دا د پیغمبر علیه السلام سنت طریقه دا او که نه ده سنت طریقه ده که نه جی او دا مونځ هم د پیغمبر علیه السلام طریقه ده که نه په مونځ کې ګډا جایز ده په مونځ کې ډولکی وهل جایز دي ولې دا هم د رسول الله طریقه ده نو په واده کې ډولکی او دمامې او اجلاګان راوستل د کوم ځای نه جایز شو په مانځه کې ګډا حرام ده نو په واده کې دا ګړه د کمراله هم د رسول الله سنت طریقه ده او دا بونځم د رسول الله سنت طریقه ده دا واده به د ښځې سره کوو که نه د سړي سره خو نکاح نه کېږي که نه ټرانسجنډر والا خو جدا نظریه ده نو چې دا واده ښځې سره کې سړي سره نه کېږي ولې دا د رسول الله طریقه ده نو دې ځای د رسول الله طریقه منو خو چې کله ټوله شپه ډمې ګډېږي او ټول شپه د ډېګ لګولې د څوک د قرآن تلاوت ستانه په محله کې نشي کولی دغه ټایم کې ته د رسول الله امتی نه ته د الله بنده نه پته لګي چې دا کم ځای کې جمعات ته راځو بس دغه ټایم کې مونږ د خپل رواج مطابق تر دغه حد اسلام منو خو چې کم ځای کې راته وایي دا مه کوه او زمونږ رواج او زمونږ خواهش وایي وکړه بس هلته مونږ الله او د الله رسول نه منو خپل خواهش منو پته لګي چې مونږ د خپل خواهش مسلمانان یو مونږ د قرآن او د سنت منلو والا مسلمانان نه یو او د داسې خلکو نه الله ګیله کوي افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض تاسو د ایمان په بعضې کتاب راړئ او په بعضې باندې نه راړئ الله رب العالمین چې فرمایي چې نکاح وکړئ دا د الله یو حکم دی نو دا ایمان دی دې ځای کې شته خو چې الله فرمایي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن مسلمانانې ښځې د خپل نظرونه مخکته ساتي د حیا باب دومره وسیر کوي یدنین علیهن من جلابیبهن دا برکې دې په دې مخونو راځوړندې کي چې د چا پې نظر ونه لګي هغه هم د الله حکم دی دا هم د الله حکم دی هغه منې او دا نه منې پته څه لګي پته لګي چې ته د خپل خواهش بنده ته د الله بنده نه ځکه فرمایي ادخلوا فی السلم کافه اسلام کې پوره وردن نشي چې الله وایي مونځ وکړه مونږ ټولې کوو که نه کوو خو چې الله وایي په دې جایداد کې د خور له حصه ورکوو نو دا مونځ ولکې دا هم دغې رب ویلي دي لیکن چې کله وایي خور له لور له حصه ورکه پلار دې مړ شوی دی حصې نه دي ورکړې د پپوګانو در سره حصه کېږي دا وله ورکه دکه ټایم کې مونږ نه یو تیار د الله حکم ته بیا سل بهانې کو او چې کله خاوند مري او ښځې له مهر نه ورکړی نو ښځې ورله په هلته سړی مري او دا ټولې ښځې وله ښځې ته راجمع شي اله معافې کا مهر ورته معاف کا خپل حق ورته معاف کا داسې طریقه ده داسې اسلام دی زمونږ خو ای مسلمانه ته خو بس صرف په دې ټکي دوکه یې چې زه مسلمان یم ته چې قرآن کولاو کې او د قرآن چشمې ولګې ته به ډېر لوی کمې ځان کې وګورې